کتاب الامارت مسلمانان په جمهوریتونو کې نښتي دي. علامه اقبال وایي قرآن و حدیث کې خو مې ډېر درته ویلي، زه علامه اقبال رحمه الله به درته پیش کړم. علامه اقبال د جمهوریت مخالف و. هغه فرمایي گریز از طرز جمهوری غلام پختکاری شو که از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آید. گریز از طرز جمهوری د جمهوری طریقې نه لرې تخته غلام پختکاری شو، د پختکاری غلام ځان نه جوړ کړه. یعنی امارت د امارت غلام شه، امارت ته کوشش کوا چې از مغز 200 خر 200 خره د دو مغز چې راټول کی فکر انسانی نمی آید، د دې نه د یو انسان مغزم نه جوړي. نو اوس په دنیا کې کثرت ده، کثرت ته چې اعتبار ورکړي کثرت خود خو خلق نه. ان تطيع اکثر من فی الارض یضلوک، همداسې ده کنه. د کثرت د خراب خلقو ده، د خو خلقو کثرت نشته. نو چې کثرت ته حکومت ته پته وای چې زه په کثرت اسلام راولم، نو په کثرت نه راځي، ځکه کثرت د خو خلقو په یوه زمانه کې نه، کثرت د خو خراب خلقو وي. کدا چې په کثرت مسائل حل کېده، نو پیغمبر علیه السلام د ابو جهل سره وټونه انتخابات کړي وي په اول کې، نو چا ګټله؟ صحابه خو څلوېښت کسه، نو د پیغمبر علیه السلام به 40 وټونه وو، نور خو به ټول وټونه د ابو جهل وو. ابو جهل ګټله، خو پیغمبر علیه السلام ورسره انتخابات او وټونه نه کول، ګندګي د منځه وړه، ګند ختم کړ. نو کثرت باندې اسلام ناراضي. یو خو مې د علامه اقبال رحمه الله شعر درته ویلي، دویم د اشرف علي تانوي رحمه الله درته وایم. اشرف علي تانوي رحمه الله حواله ووره فاذا عزمت فتوکل علی الله. د دې په تشریح کې فرمایي چې جمهوریت د انګریزانو بدعت ده. فاذا عزمت فتوکل علی الله د دې آیات لاندې لیکي جمهوریت د انګریزانو بدعت ده. او علامه یوسف لودیانوی شهید رحمه الله هغه فرمایي چې جمهوریت صنم اکبر ده، ټول دنیا دې ته په سجده مجبوره ده. که جمهوریت مني او دنیا کې د ژوند حق لري، او که جمهوریت نه مني بیا په دنیا کې د ژوند حق نه لري، یا به مړ کېږي یا به بندي کېږي. امریکا کې په اسلامي ملکونو کې جمهوریت ته ټول کوشش روان دی. اوس دا د طالبانو سره چې مذاکرات شروع دي، نو هغه زاړه چې کم کمونستان دي هغه خو هم کمونستان دي. دا چې د روسانو په خلاف ځان ته مجاهدین ویلي، دوی ویلي موږ 20 کاله د جمهوریت لپاره قرباني ورکړه. ویږي نه په دې خبره ځان کافر کوي. جمهوریت ته څو قرباني ورکوي؟ جمهوریت اسلام لپاره قرباني ولې نه وایي؟ د اسلام نوم یادوه. که دا جمهوریت اسلامي خو اسلام نوم یادوه. قرآن او حدیث کې خو اسلام راغلی. او که د اسلام ضد نو د اسلام په ضد ته قرباني ورکړې ده، نو بیا خو د خپل ځان ته په خپله کافر ویلی دی. نو جمهوریت دا ټولو فتاوم لیکلي دي، دې ته اسلامي ویل داسې دي لکه بتخانه باندې چې اسلامي بتخانه ولیکي، په دې نوم اسلامي کېږي. یا د ټرمپ په تندي ولیکي اسلامي ټرمپ، په دې نه اسلامي کېږي. په دې نوم اسلام خو یو مکمل نظام دی. هغه قاضیان لري، خپل حکومتي نظام لري، عسکري نظام لري، عبادتي نظام لري، معاملاتي نظام لري. اسلام د دغه نظام نه عبارت دی، د دې نوم نه دی عبارت. یا په ډیران ولیکا اسلامي ډیران، دا خو د اسلام توهین دی. نو اسلامي جمهوریت دا سره نه جوړیږي. اسلامي جمهوریت اسلامي جدا شی دی، جمهوری جدا شی دی. ما درته معتمد حواله درکړې کړه، د علامه اقبال صاحب حواله مې درکړه، د اشرف علي تانوي صاحب، او یو کتاب کتا سوزان تواله ادیان کې جنگ د عاصم عمر صاحب کتاب دی. نو تاسو سر به پوره خلاص. خو په دې کتاب خو پابندي ده. زبل کتاب درته وخایم د کربوغي شریفي مفتی صاحب دی، اسرار العروج. ما سره شته کتابخانه کې را سره دی اسرار العروج والا. خو مفتی صاحب سره یو طالب دی زمونږ، هغه ور سره یو ورځ ګیله ورته وکړه. قاری سید الرحمن کله کله چې ماته ملمه راځي، نو موږ دلته تلو، مفتی صاحب ته ورغلو، نو دی ور سره داسې بیل شو. وای تا په دې کتاب کې د شریف قایق درته کتاب دی لیکلی په جمهوریت دی رد کړی دی چې دا اسلام نه دی. دی ورته صفحه راویسته چې په دې صفحه کې دی لیکلي چې د دې دا معنا نه ده چې په جمهوریت کې کار مه کوئ او جمهوریت کې منډې ترډې مه وهئ، پوره ترې نه بایکاټ وکړئ. د دې دا معنا نه ده. وای دا جملې څه مقصد دی چې یو ځل کفر شي او بیا په جمهوریت کې منډې ترډې وها، وای را روان چاپ کې به دا ترې نه وباسم.
مفتی صاحب ورته را روان ایډیشن کې به دا جمله پکې نه وي. نو کتاب الامارة والقضاء کتاب د په بیان د امارت او د قضا کې. الفصل الاول عن ابي هريره رضي الله عنه. یو بل مفتی صاحب د دې ثوابي کې هغه کتاب لیکلی فقهي خزانه. نو په دې کې سوال لیکلی اوټ خرڅول جایز دي که نه دي جایز؟ جواب لیکلی دی چې اوټ خرڅول جایز نه دي ځکه دا شهادت دی. نو د شهادت خرڅول خو جایز نه. نو بیا هم دا قاري صاحب ډېر روان دی دغه سره د دلایلو کې ډېر ماهر دی. دا قاري صاحب ورغلی دی ورته ویلي دي چې مفتی صاحب د دې مطلب دا دی چې اوټ شهادت دی. شهادت کې خو عادلانی دي کې خو جړاګانو موټه چي. شهادت کې خو عادل خلق شاهدي ورکوي او دې کې اجړا او شیخ الحدیث یو شان دي. که یو رایه د اجړا او یو رایه د شیخ الحدیث و دواړه یو شی دي پاس کېږي یو پیله دواړه یو برابر دي. ښځه او نر یو برابر دي. غیر مسلم د قادیانیم د ستا سره یو برابر دي. قادیانی موټه چې ټیم اچي سل قادیانیان سل مسلمانان یو برابرېږي. قادیانیان 200 شو هغوی ګټي. نو د دې مطلب خو یو خدا چې دا شهادت څرنګه دی. دویم دا چې کدا استاد د عبارت نو دا معلومیږي چې وټ خرڅول شهادت دی. شهادت خرڅول دي. نو کني خرڅې به جایزي. نو هغه ور سره وعده کړی دا چې دا ځل پر روان ایډیشن کې دا تر نو باسم دا خبر دا خو رښتیا زما ذهن په اخلاص زه تاسو ته د اسلام دراوستو چلو ته تاسو یې ملک نو رانو اسلام راولو. ټیک دا ملک مو رانو اسلام راولې. دغه زمونږ د مدرسې ولا ټول لاړ شي دا موټر وای بند کړي د مردان سره نور څه مکوي. حکومت براشي تاسو ټول به د مردان جیل ته ویسي. بیا د سرحد مدرسه دی لاړ شي دا د روډ بند کی چې اسلام غواړو او یا جیل غواړو بس دا به جیل ته بوزي. بیا د صدر مدرسه به جیل ته بوزي. بیا د ریون ټول تبلیغیان دی راشي په لاهور کې دی په دې سره کوخي دا به ټول جیل ته بوزي. نو دا به کوم ځای کې ځای کوي اخر به مجبور شي ورته وایي چې زه د اسلام به ضرور په دې طریقه راوړم. نو په دې نه راځي دا کم چې دا مونږ مختاره کړی ده. ټیک دا لږ څه فل جمله کار کیږي. دا بعضې ورونه زمونږ وایي یو څه نه څه اسلام خو پکې راځي یو څه نه څه ډېره غلطه کلمه ده. ادخلوا فی السلم کافه څه نه څه پکې نشته. یو څه نه څه قرآن معنی دا اوس اسلام دی که کفر دی. یو څه نه څه حدیث منم دا اسلام دی که کفر دی. یو څه نه څه اسلام غواړم دا خطرناکه کلمه ده. یو څه نه څه پکې نشته. ادخلوا فی السلم کافه مکمل په اسلام کې داخل. ما درته حواله درکړې خزه پکې شاذ او متفرد نه يم چې تاسو په ما اعتراض وکړئ. کله کله ما خپل اکابر خلک را مخې ته کوي. ادریس شیخ صاحب حفظه الله زما استاد دی. هدايه او مشکاتونه ماته نه ویلي دي په جمهوریت نه ما سل ردونه اوریدلي دي. په درس کې به مونږ ته ویلي همدا د علامه اقبال صاحب شیرونه مونږ ته ویلي دي. ما دا غنځ د کړی او دا خبره هم کړې ده چې از مغز 200 خر یک فکر انساني نه می آیا. نو هغه شپږ نوي کې ما ور سره وړه دوره کوله. 15 نوي شپږ نوي تقریبا ډېر کلونه وشو دا غي